الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو زه سمیع خان یم سمیع خان اپیشل فیسبوک پیج نه نه باندې تاسو ته مخاطب یم ملګرو تاسو ته موږ دا شان د کورسز شروع کړی دي نمبر وایز اوس نمبر 1 خو چې د کیشمال اکاونټ تاسو تیار کړی دی اوس په هغې پسې دویم نمبر چې کوم دی هغه د پرفیکټ منی دی چې پرفیکټ منی اکاونټ به تاسو څنګه تیاروئ نو د هغې طریقه کار به تاسو ته موږ ښیو آنلاین بزنس کې د دې سیزن ډېر یو اهم رول دی نو تاسو زموږ سره اوسئ او د دې د طریقه کار چې دی دا تاسو ځان سره باقاعده لکه په کاپۍ کې یا ځان سره لیکئ چې تاسو په دې سیز باندې سبا بیا پوهېږئ انشاءالله موږ به په داسې ساده او اسانو الفاظو کې تاسو ته دا کورسز ټوټل ختمو او تاسو به انشاءالله د دې جوګه جوړو چې تاسو به په دې کې باقاعده ارننګ به کوئ تاسو د هغې پورې به انشاءالله زه ستاسو سره خواري کوم چې د څو پورې ستاسو په دې اداره کې تاسو پیسې ډالر ګټلې وي هغې پورې به انشاءالله ما سپورټ ستاسو سره وي او چې څه قسم زما لایک څه خدمت وي نو انشاءالله اینی ټایم تابعدار اوس ستاسو څه کوېسچنې باقاعده تاسو دغلته په دې کمنټس کې ماته لیکئ زه به تاسو د هغې جواب درکړم اوس دغه رابطه مثال په طور په واټساپ باندې تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ او زموږ یوټیوب چینل چې کوم دی سمیع خان اپیشل مهرباني وکړئ هغه هم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې څه قسم نوې ویډیوګانې راځي چې تاسو ته د هغې نوټیفیکیشن په ټایم باندې ملوي نو اوس راځو د پرفیکټ منی اکاونټ ته نو چې پرفیکټ منی اکاونټ به موږ څنګه تیارو نو موبایل سکرین طرف ته وځو نو اوس تاسو راځئ موبایل سکرین طرف ته چې تاسو ته چې زه څه طریقه کار کوم نو تاسو مهرباني وکړئ زما سره اوسئ او بس مخ په وړاندې وځو انشاءالله نو راځئ موبایل سکرین طرف ته ملګرو تاسو راغلی موبایل سکرین ته چې راغلی تاسو پکې دلته د ګوګل کروم چې دی دا به اوکې کې چې دا خو اوکې کو نو په دې کې به تاسو ورکې په سرچ کې پرفیکټ منی به پکې ورکې صحیح ده د پرفیکټ منی پکې موږ ورکو چې دا خو ورکو پکې پرفیکټ منی نو په دې کې تاسو ته وي چې تاسو اکاونټ تیاروئ ساین اپ ووایئ کولاوین لاګین ووایئ نو موږ اکاونټ تیارو نو ساین اپ ووایو ټیک ده چې ساین اپ ته ووایو نو په دې کې رالو دغه اوس راشه ټول نو لومبي چې دی اکاونټ نیم دی صحیح ده نو تاسو پکې دې کې ولیکئ اکاونټ نیم خپل نوم به پکې ولیکئ صحیح ده که خپل نوم پکې لیکئ یا مثال په طور هسې ستاسو بزنس ساین ماین یا مثال په طور هر قسم نوم پکې ته لیکلی شي صحیح ده یا ستاسو دکان نوم دی هغه نوم پکې مه ورواچوه دا به ستا اکاونټ نوم شي صحیح ده سبا که څوک هغې ته پیسې رالېږي هغه نمبر چې څنګه ووي نو په هغې کې به ستا هغه نوم رالېږو هر څه نوم پکې ته ولیکو ښه دویم نمبر پسې دی فول نیم خپل فول نیم به ولیکي دا پکې ورپسې دی سیټي ده نو سیټي دی ولیکله کوم ځای کې تاسو پاتې کېږي ایډرس پکې ولیکئ ایډرس کې به پکې هغه پته ولیکئ کوم چې ستاسو په شناختي کارت کې صحیح ده صحیح پته ښه دې کې به دا دغه چې هر سبا تاسو اکاونټ ویریفاید کوئ ښه تاسو راغلی دلته کې دغه خو پکې ورکړو د ایډرس پکې تاسو ورکړو چې ایډرس خو ورکړو نو د هغې نه پس پکې بیا راشئ کنټري ته د ملک پکې سلیکټ کړئ صحیح ده چې ستاسو کوم ملک کې مثال په طور تر ملک خو پکې ورکړو بیا پسې زیپ کوډ دی زیپ کوډ چې تاسو ورکړو په هغې کې که فرض کړو ستاسو سره نه وي نو په انټرنیټ باندې تاسو ګوګل کې به سرچ کړئ چې یاره هغې کې به ورکړئ چې یاره زیپ کوډ خپل ډسټرکټ یا خپل تحصیل وغیره به پکې ورکړئ نو په هغې کې به تاسو تخیل صحیح ده زیپ کوډ نه پس یا پوسټل کوډ ټیک شو چې هغه خو پکې ولیکو نو د هغې نه پس بیا به پکې تاسو راشئ یا په حقیقت باندې دغه فون نمبر به پکې ولیکئ د فون نمبر تاسو ولیکئ د دې نه بعد به پکې تاسو ایمیل به ولیکئ ایمیل نه پس به بیا فون نمبر ولیکئ بیا پسې د اکاونټ ټایپ کې به تاسو پرسنل سلیکټ کړئ صحیح ده د بزنس دی خو بزنس کو فرض کو سلیکټ کړئ نو ټیک ده خو ښه خبر ده چې پرسنل تاسو سلیکټ کړئ د پرسنل نه پس په بیا تاسو د پاسورډ کې ورکړئ پکې سټرانګ پاسورډ به ورکړئ صحیح ده چې دغه پکې وي بس سټرانګ پاسورډ دی ټیک ده
بل دا دی دوباره به پکې پاسورډ ولیکې، د هغې نه پس پکې بیا د ټرنینګ نمبر ولیکې. ټرنینګ نمبر چې پکې ته ولیکو نو که فرض کړو دا د سم نه ښکاري یا پرې پوهېږې نه، نو د هغې دپاره تاسو داسې کار وکړئ چې دا به کلیک کړئ. چې دا خو کلیک کړو نو بل یو به تاسو راولي. صحیح ده؟ چې بل یو درته راواخلي نو تاسو به بیا اوکې کې. صحیح ده؟ نو تاسو ته بل دا ټرنینګ نمبر راواغست نو په دې کې به تاسو دا ولیکئ. صحیح ده؟ مثال په طور دا مې ولیکو، دا هم ګران دی، نو دا درته بیا کلیک کړو، اوس بل یې درته راواغسته. نو په دې کې درته وایي چې 9 وه 4 وه 1 وه 7 1 اور بیا دې شو 3 7. صحیح شو؟ او بیا به تاسو دلته کې په دې دغه باندې په دې کریټ باندې دغه به پکې رشته ووایي د ټرمز اینډ کنډیشن د اوکې کې آی اګري. صحیح ده؟ چې بس د هر څه سره چې دي دا او رجسټر باندې به اوکې کې. چې په رجسټر باندې تاسو ګوته کېښوده نو ستاسو اکاونټ تیار شو. د هغې نه پس به بیا تاسو راځئ دوباره په ګوګل کروم کې دغه ولیکئ پرفیکټ مني او په هغې کې به ولیکئ دا لاګین چې کوم دی دا به تاسو اوکې کې. صحیح شو؟ د ممبر آی ډي چې دی دا پکې تاسو ولیکئ او ممبر آی ډي چې تاسو څنګه دغه کوئ ولیکئ. د ممبر آی ډي به کوم ځای ده چې ستاسو ایمیل ته کوم اړومبنې تاسو اکاونټ رجسټر کړي هغې ته کوم دغه به درغلي ممبر آی ډي ایمیل کې، نو هغه به تاسو کاپي کړئ او دلته به پیسټ کړئ او بیا پاسورډ به ولیکئ او دا ټرنینګ نمبر به پکې ولیکئ. ټرنینګ نمبر کو مثال په طور تاسو ته ګران وي په دې باندې به تاسو یو کلیک ووایئ، چې یو کلیک ووایئ نو لږ اسان به درته راولي. صحیح ده؟ که په هغې باندې هم نه پوهېږئ بیا به اوکې کې، که بیا به هم نه پوهېږئ مثال په طور سور کوم پورې تاسو ته اسان نه راغستی همدې پورې تاسو دغه کلیک کوئ. صحیح ده؟ اوس په دې کې مې ولیکه 3168117. صحیح شو؟ 117 دا شو. دا ته اتورایز کو، چې دا ته اتورایز کو نو بس ستاسو اکاونټ چې دی هغه کولاو شو. ټیک ده؟ اوس فرض کو تاسو د اکاونټ نمبر چې دی هغه دا یو دی. صحیح ده؟ فرض کو تاسو چاته وایئ چې یاره پرفیکټ مني زما اکاونټ ته ډالر راولېږه یا څه چل وکړه، نو هغې کې به تاسو ډالر لپاره دا اکاونټ دی، دا U 22847258 دا لکه زما د اکاونټ نمبر دی. صحیح ده؟ نو تاسو به دغه نمبر لیږئ. ها چې دا نمبر هغه څنګه هلته تاسو ته پیسې رالیږي هغه ووایي نو هغه به ستا نوم راولي. که ستا نوم راواغسته ایزي پیسه جیس کیش په شانتې چلی دی نو هغه به الریډي وي چې د اکاونټ نمبر صحیح دی. ټیک ده؟ نو اکاونټ ستاسو کولاو شو. اوس کو فرض کو تاسو وایئ چې یاره ما د خپل اکاونټ چې کولاو کړو نو دې ما ته دغه روانه غسته د سیزو د ایمیل روانه غسته که نه، چې ایمیل روانه غسته نو د دې دپاره اوس داسې کار کوو چې یاره زما اکاونټ هر څوک کولوي یا زه کولوم نو چې ما ته یو میل راځي او په هغې کې به یو کوډ وي چې کوډ پکې څو پورې مني ورکړئ هر ځل به نوې نوې کوډ راځي نو د هغې پورې به اکاونټ نه کولاویږي. ټیک ده؟ نو دا خو ډالر اهم اکاونټ به ستاسو. نو تاسو اوس داسې چل وکړئ چې د خپل دغه چې دی سیټینګ ته رالی. ټیک شو؟ سیټینګ تاسو اوکې کو، د هغې نه پس رالی بیا دغه ته سیکیورټي ته رالی. اوس فرض کو تاسو وایئ چې یاره زه په دې کې د سیټینګ چینج سیټینګ صحیح ده دا به اوکې کې چې دا چینج سیټینګ خو اوکې کو نو د هغې نه پس دلته کې تاسو ته بر راوغسته. فرض کو تاسو اوس وایئ چې یاره زه د خپل دغه چې دی د کوم ایمیل دغه چې دی دا زه کوم ختموم دی نه دا ډیسیبل به اوکې کې نو ستاسو اکاونټ چې بیا کولاویږي نو تاسو نه به بیا هغه دغه نه غواړي، هغه کوډ به نه غواړي. ټیک ده؟ کو فرض کو تاسو وایئ چې نه هغه کوډ دې ما ته هر ځل چې زه اکاونټ کولوم نو هغه کوډ به پکې زه ورکوم نو د هغې دپاره بیا دا انیبل کړئ. چې انیبل خو کو نو بس بیا به ستاسو په دغه کې چې په دې اوس مثال په طور ډیسیبل کوم نو بس دا به اوکې کې ډیسیبل به شي. فرض کو تاسو وایئ ما موبایل ته دی اس ایم اس راځي دا انیبل به کې. صحیح شو؟ چې انیبل دی کو نو بس تا موبایل ته بیا میسیج راځي. صحیح ده؟ خپل موبایل فون ته
خو پای کې دا کار دی چې او بیستانه 0.1 USDT چې کوم دی دا بستانه یو میسج کارت کی دا تاسو ما انیبل کوئ او دا برز نه چې ایمیل دا پری دی دا خیر دی انیبل کې ټیک شو. اوس راځو دغه ته کو پرس کو تاسو وایي چې یاره زه د خپل اکاونټ چې دی دا دغه کومه د دې نه زه چاته ډالر لګم ټیک شو. چې ډالر لګي نو پای کې به تراشي سند منی ته دا بر سند منی لیکل چې د اوکې کو تاسو صحیح ده چې سند منی تاسو اوکې کو دا ویډیو چې دا بوګدي خو خیر تاسو بس موږ سره اوسه دا سند منی ته اوکې کو نو پدې کې به بیا ته دا وې دا سنگل پیمنٹ په وې ټیک شو. سنگل پیمنٹ چې تا وو اوس پای کې تاسو به اماونت په کې ولیکئ اماونت مثال په تور ځ په کې $50 لیکم صحیح ده $50 مې پکې لیکو او دلته کې په دې ټو اکاونټ په دې کې به تاسو لیکئ د کس اکاونټ نمبر یو ولا نمبر به لیکئ په دې ځای کې صحیح ده یو 2284 72 دا لکه زما دغه نمبر دی پرفیکټ منی چې په دې پیمنٹ پر ریویو باندې تاسو اوکې کې نو پای کې به الریډي تاسو ته اوخی بیا چې یاره د کس نوم به راولي او دغه به راواخلي چې یاره دا کس واقعي دی او که نه دی خو چې شرط پکې ده چې ستاسو سره پکې ډالر USDT صحیح ده دغه چې د ډالر د سره نه مثال په تور نو بیا به تاسو ته نه راځي یاره ستاسو بیلنس چې دی الریډي انسفیشنټ دی ټیک ده نو چې پیمنٹ پریو تاسو څنګه اوکې کو او د کس نوم یې راواغست تاسو چې چاته لګي نو بس دا بیا ټیک دی سند به ووایي او ستاسو پیسې به هغې متعلقه کس ته لاړې شي. کو فرض کو تاسو وایي چې نه لګم ورته نو بیا به ته واپس شي صحیح ده دغه اسانه طریقه ده. اوس هم که څوکونه بایګان په څه باندې نه پوه شوي نو بالکل زموږ سره په کامنټس کې هم تاسو ویلی شئ چې یاره ما ته دا پرابلم دی نو انشاءالله زه به خپل 100% کوشش کوم چې تاسو زه په دې ټوټل حساب پوه کړم. اوس کوم مثال په تور مرګرو دا ویډیو خوښه شوی وي نو خپل مرګرو سره ډېر شیر کې او د فیسبوک ته کوم پیج چې دی د تاسو فالو کې سمی خان اپیشلی او یوټیوب کې هم سمی خان اپیشلی زموږ د کوم دغه چې دی چینل دا تاسو سبسکرایب کې او بیل آیکن دباو کې چې څه قسم نو ویډیوګانې راځي بالکل په ساده پښتو کې ان شاء الله به تاسو ته ملاويږي. پاکستان زنده باد او ان شاء الله چې نور خخ ویډیوګانې به افغانستان او پاکستان خصوصي د پښتنو لپاره دنیا د ګډ کې چې کوم دي د دې ټول لپاره موږ خسته ویډیوګانې جوړو او د ټیکنالوژي په حواله سره په ټوټل حساب کتابونه موږ تاسو په وګو. ډیره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.